بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اے ابو هريره په شه چې د مرګ سختي او تکلیف په مؤمن باندې په اندازه د 300 د تورو د گزارو نه دی. یعنی چې انسان ته چې په توره باندې 300 گزاره ورکړی شي څومره تکلیف چې رسي دومره تکلیف به د مرګ په وخت کې په مؤمن باندې وي. د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے روایت ته فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه خلک په خندا کولو ولیدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل که تاسو د خواهشاتو او لذتونو ماتونکي څیزونه په کثرت سره یاد کړئ نو تاسو به په دې حال کې نه وئ. بیا یې فرمایل چې د لذتونو او ماتونکو څیز هغه مرګ دی. تاسو مرګ ډېر یادوئ تاسو نه به دا هر څه ختم شي. د حضرت ضحاک رضی الله عنه نے روایت ته فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل بېشکه چې ډېر سخت حال په مړي باندې هغه وخت وي چې دننه شي غسل ورکوونکي د هغه د غسل ځای دپاره د غسل چې مړي ورته غسل ورکړي او وباسي ګوته له ګوتو د هغې نه او کمیس له بدن نه او د هغه نه او پورته کوي پټکې د سر د هغه نه نو په دغه وخت کې د دې په مخ کې د روح اواز کوي په داسې اواز سره چې ټول مخلوقات اوري مګر صرف انسانان او پیریان نه اوري او اواز کوي چې ای غسل ورکوونکي ستا دې په الله رب العزت قسم وي وباسه جامې زما ډېر په مزه سره ځکه چې اوس مالک آرام موندلی دی د پنجو د ملک الموت نه او هر کله چې اوبه ورباندې اړه واچولی شي دغه شانتې بیا اواز کوي ای غسل ورکوونکیه ته زما بدن په زوره مه مسه کوه ځکه چې زما بدن زخمی دی د روح نه یعنی زما بدن کې روح نشته زما بدن داسې دی لکه زخمی نو په زخم باندې چې لاس راکړي نو هغه به خامخا درد کړي چې کله د غسل نه فارغ شي نو دغه مړی په کفن کې کېښودی شي او د خپو طرف نه چې کوم ځای دی هغه وتړلی شي نو په دغه وخت کې بیا آواز کوي ای غسل ورکوونکیه زما سر طرف ته چې کوم کفن دی هغه مه تړئ صبر وکړئ چې زما مخ زما بیبي زما بچیان ټول خپل خپلوان وویني ځکه چې زه د دوی نه نن جدا کېږم بیا به زه دوی ته قیامته پورې نه وینم دا زما او د دوی آخري ملاقات دی کله چې د ده جنازه د کوره بهر کړی شي بیا آواز کوي ای زما جنازه وړونکو خلکو ستاسو دې په الله رب العزت قسم وي چې تاسو ما د کوره مه وباسئ صبر وکړئ چې زه رخصت واخلم د خپل اهل و عیال او د کور والو نه د خپل مال نه او د خپلو خپلوانو نه بیا آواز کوي ای خلکو ستاسو دې په الله رب العزت قسم وي خبردار چې ما خپل ماشومان یتیمانان پرېښودل او خبردار ای خلکو ما خپله بیبي کونډه پرېښودله تاسو هغوی ته ضرر مه رسوئ او ما خپل مال پرېښودو او خپل کور مې پرېښودو زه واپس نشم راتلی دې کور ته تر قیامته پورې کله چې جنازه د کور نه روانه کړی شي بیا آواز کوي ای خلکو ستاسو دې په الله رب العزت قسم وي ای زما رونو چې ما دا مال نه و جمع کړی مګر د خپلو وارثانو دپاره او دوی زما د ګناهونو نه څه نشي برداشت کوئ ما سره به زما د مال حساب کېږي تاسو به خواره واره ګرځئ زما قصه کې هم نه او ما ته دعاګانې هم نه کوئ کله چې د جنازې مونځ وکړی شي بعضې مونځ ګزاران د ملګرو د ده نه واپس کېږي مخکې د ښخولو نه بیا دا مړی آواز کوي ستاسو دې په الله رب العزت قسم وي ای زما رونو بېشکه مړی ستاسو نه هیر شو واپس شوی مخکې د دفن نه کله چې په قبر کې کېښودی شي نو بیا آواز کوي چې الله دپاره وه ای وارثانو ما نو جمع کړی مالونه ډېر زیات مګر ما ستاسو ته پرېښودل تاسو ما په دعاګانو کې مه هېروئ ما پسې تاسو دعاګانې کوئ او زه ستاسو دعاګانو محتاج یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نوي مړی په قبر کې مګر په شان د غرق کړی شوي او وهلی شوي انتظار لري دعا ته که هغه د هر چا د طرف نه وي مړی د دنیا نه لاړ شي په قبر کې کېښودلی شي هغه د خپلو وارثانو دعا انتظار کوي د ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت دی
فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو وکړی شو چې د شهیدانو په ډله کې به څوک پاسېدی شي د قیامت په ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل هغه څوک به د شهیدانو په ډله کې پاسېدی شي څوک چې مرګ ډېر ډېر یادوي. الله جل شانه موږ او تاسو ته عظیمه مرحله آسانه